وقالت او ویلی دی خزی هایت لک راش زر جلده سر تا تویم. هیتا اسم فعل دی پمانه د تعال راش دی فازر جلده سر راش لکا تا تویم. قال اویلی یوسف علیہ السلام معاذ اللہ پنانسم پا اللہ سر پناہ غولم انہو ربی بشک دغ اللہ زمان رب دے. نو هو ضمیر اللہ تراجی شو. دیم تفسیر دیم مانا انہو بشک دغ عزیز مصر ربی زمان رب دے ان مجازی چی زمان تربیتی کو مال یکور کی زیر آکر دے احسن مسوایا چی دیر خشتکڑی دے زمان ٹکانا زمان دیر خیال ساتی خود تیسیویلو اکرمی مسوا چی دے ٹکانا خشتکا دے خود خیال ساتا. انہو بشک شان دادے لا یفلح الظالمون نشی کامیابی دے ظالمان. اس رب بل چاہتویل جائز دیو کنا نو مطلق بغیر د اضافتا رب چاہتویل نشی دا صرف اللہ تویلی کی او که در رب اضافت عامو شی لکه رب العالمین نو دام دا اللہ سر خاص دے رب السماوات والارض. او که یو خاصی تردی اضافتو چی لکه رب البیت رب المال نبیاد انسانانو دا پار مستعمال دلیشی لکه رب المال دا مال والا رب الدار دا کور والا. نو پا خاص اضافت سر مخلوق دا پارم جائز دے رب ویل خو پا عام اضافت او مطلق ذکر کی دل دا صرف دا اللہ را پارم. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ او البتا پا تحقیق سرا قصد کرو تلک ارادہ کرو دی خزی بیہی دا یوسف علیہ السلام. وَهَمَّ بِهَا او یوسف بهم ارادہ کرو دا دی خزی لولا ان رآ کشرتنی ویلی دلی برهان ربه دخپل رب دلیل. کذالک دغرنگی لنصرفا د دې د پاره چې مونږ واړو عنه د یوسفنا السوء بدی ناکار کار بدکار والفحشاء او بحیائی انه بشک دا یوسف من عبادنا المخلصین زمونږ د مخلص بندگانو نو. دی آیات اللہ جل شانہ د زلیخی آغا قصد ذکر کردی دی چې زلیخی تلک اراده و قصد کرده د یوسف علیہ السلام چې دی با ما سره دا کار کردی دا گناہ دا زنا با ما سره کردی دا دی تلک قصد و اراده کردی و پوخ پخ اراده کردی و ہر قسم اسباب دی گناہ برابر کردی. نو دا خدای عبادت شو. وهم بها لولا ان رأى برهان ربه د دې دو تفسیر دو توجیه دي. یو دا وهم بها لولا ان رأى برهان ربه دا شرط او جزا دي خو شرط مؤخر ذکر شوی دی لولا ان رأى برهان ربه او دا جزا مقدم دا وهم بها. نو د دې تفسیر بدش شي کچرت یوسف علیہ السلام د خپل رب دلیل نه ویلی دلی نو دوم د دې زلیخی قصد او اراده کړی و خو چون کې د رب دلیل او برهان ولیدو نو دا هم اراده ده نه دا کړی. د یوسف علیہ السلام مدح ده. اوس دا برهان څه شو په دې کې مختلف اقوال دي. ابن عباس رضی الله عنه او حسن بصری فرمای چې بطور معجزه په دغه کمره کې الله د یعقوب علیہ السلام شکل راخکاره کو شکل مثالی او دا ګوته په خپل نیولې و چې په لګولو او وته وی چې بچی دا اونې کې د دې خبرونه مني شکل مثالی سره ني یوسف علی السلام دغه اوټل نه اراده نه رکړې دیونه شکل مثالی څه ته ویل یو دا تاسو مخه ته ناس تم دا زما شکل حقيقي دی دې ته شکل حقيقي ویل شي دا تاسو مخه ته ناس تم ماته ګوري یو شکل مثالی دی لکه په خوب کې چې ما وویني خوب کې ما وویني نو هغه زما شکل مثالی دی دا هغه شکل زما د جسم سره تعلق نشته انته ما تاسو سره خبرې کړې خوراک به مو کړې خو ته نه خبر نه نه هغه شکل مثالی دی داغي شکل حقيقي سره تعلق نه نو دغه ته الله د یعقوب علی السلام شکل مثالی را مخ ته کو چې په خپل کې ګوت نیولې او چکی په لړو چې بچي دا کارونه کوي نو دغه شکل مثالی د یعقوب علی السلام سره تعلق نو خبرم نه دی کاغه ته پته و چې ما خپل ځی په مصر کې ولید نبی او پس ولې جوړل نو د شکل مثالی د شکل حقيقي سره تعلق نه دی.
نو دا څوک نه وي چې پیغمبر عالم الغیب ولې چلته ازویل دی نه خو شکل مثالی. دیم قول په دې برهان کې دا دی چې یوسف علی السلام په دغه ټیم کې چته نظر شو، چې چته نظر شو نو د قران دا آیت لیکل شوی ولې کوم آیت لا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا، چې زنا ته مونږ دې کې دا ډیر بد کار دی، د بے حیايي کار دی، وساء سبيلا بد لار دی چې د الله د قهر او د غضب کار دی، نه پدې ته مونږ دې کېږي. نو دا آیت ولیدو نه اراده نه راکړي. دریم قول پکې دا دی چې په دغه کمره کې دا خو د زلیخی خپل ځان له کمره و چې ډیره خشته تیار کړه و په دې کې یو بوتو. نو زلیخی چې د کمرې تر اذن نشنه پاغه بوت باندې پرده واچوله. نو یوسف فتوی دا د سوق وی دا زما معبود دی او د مخ کې زه دا کار نشم کولی، دا بی حیايي مال دنه حیا راځي، زه دا جرأت نشم کولی چې د مخ کې زه ګناه وکم. نو یوسف علی السلام وتی وی چې زما معبود دنه زیات لایق دی د حیا چې دا غنه حیا وکړي شي. نو دا برهان او دلیل. او سلورم قول پکې دا دی چې دا راجح هم دی، علما اکثر دا قول راجح ګڼي چې یوسف علی السلام ته الله کوم علم او کوم معرفت الهی او ته ملو شوی دغه برهان چې د الله معرفت د ته حاصل شوی او د سره کوم علم دغه برهان او دلیل چې د دې د وجدي د دې ګنا نه مل شوی دی او اراده نه درکړي. بهرحال لا ټول صحیح کې دي شي. نو یو دا شو یو توجیه دا شو چې شرط رستو له مؤخر راغلی د جزاء په مقدم شوی دا که چې تر خپل رب دلیل نه ویل دلی نو دبم اراده کړو. دیمه توجیه دا چې وهم بها دا ځان لشو د دې تعلق د همت به سره شو چې یوسف علی السلام هم اراده کړی و. نو دینه کومه اراده غیر اختیاري نو بیا با او دا ځان لشو. نو دا لولا ارنا برهان ربه دی له بجزاء محذوب شي، نو هغه بجزاء دا و چې لفعل ما هم بها کله ته خپل رب دلیل نه ویل دلی نو دا کوم مخ چې غیر اختیاري اراده ودد دا به په قصد کې بدل شوی و. او چې د خپل رب دلیل لیدل نو کوم چې غیر اختیاري اراده راغلی و دا په قصد کې بدله نشو د رب دلیل ولید برهان. او د دې مثال داسې دی لکه د ګرمۍ روجي دي او سړی تیری یو یخي او بچته وبیني او دې تجي نړۍ کیږي چې دا اوس کم خوسکینا غیر اختیاري دي چې سره دي چې دا او بم اوس کله خوسکینا روجي وي درب نه یریږي روجه سر ترسي او بنسکی او غیر فطري د انسان راوته کیږي چې دا او بم اسکلې وي ولې یخي بیا روجي هم نه په دغه اراده باندې دی خدای نه نسی بلکې الله ته اجر ورکړي چې پیراغه چې دا او بم اسکلې وي سمره یخي دي ولته روجي وي نیس کی نو الله ول پدیم نیتی ورکړي چړې دی واړو بیا هم ته بنستی روزه سر ترسانه پدیم الله نیتی ورکړي. نه دقه سید یوسف علی السلام پړ کې غیر اختیاري اراده راغلی و، غیر اختیاري چې دا د انسان په اختیار کې ني، لکه انسان چې یخي او بده روزي په حالت کې وي نړۍ کې اراده شي سکلې میوي دا غیر اختیاري راشي کوسکی او بنا. نو دقه سید یوسف علی السلام پړ کې غیر اختیاري دا اراده راغلی و خو قصد کړي نو ولې درب دلیل ولیدلو. او د دواړو په هم کې فرق دی ښا همت هم دو معنی لري، هم یو معنی دا قصد ارادي تم هم ویل شي. نو دغه قصد اراده هم دا د زلیخي ولی الله پاک فرمایي لقد همت به لام د تاکید دی قد د تاکید دی ناغي سم لک قصد کړو وهم بها د یوسف علی السلام سره لام شته نو سره قد شته تحقیق نشته. نو د یوسف علی السلام د هم نه صرف غیر اختیاري و اراده غیر اختیاري چې پدې نیول نشته. دا پیغمبرم کې دي چې د امتیم کې دي چې غیر اختیاري اراده راتلی شي پدې نیول نشته. که شرط د دواړو اراده او قصد یو نه بیا به الله پاک لند ویلو چې ولقد هم تسنیه براغلی و او تسنیه رانه لوی عبارت راغلی لند رانه کې همت به وهم بها او و د عاطفه ده دا د مغایرت تقاضا کوي. نو د دواړو په هم او قصد کې فرق د زلیخی کلک قصد اراده کړی و مکمل اسباب برابر کړی په خپل جال کې راګیر کړو او د یوسف علی السلام په لټ سره بغیر اختیاري اراده راغلی و. دلته یو خبره بل کوم بعض تفاسیر کې ډیر واهیات لیکلي دي چې هغه د پیغمبري د شان خلاف یې د پیغمبر سپکاوی دی لکه
وبه مخیر د نت زمون دا ترجمه ارجه کړل کیږي بعض تفاسیر کې دا بعض بدبخت لیکلي چې یوسف علی السلام خپل ازار کولو کړو ازار په دوغاخي کولو کړو خدا برهان اولید نو دا پیغمبر سپکاوی کوي دا اسرائیلی روایت دا ډیر واهیات دا بیانول مې په کار خو دې لپاره مې تی وی چې د تفاسیر نه ځان ساتي دا خو قصد او اراده شو او پیغمبر د ګناه قصد او اراده نه پورکوالی کې کوي نه په ډیرو متنه پیغمبرانو مخکې رسول الله دې په خپل حفاظت کې اغشتي وي نو دا څه کلک قصد او اراده یوسف علی السلام نه دا کړی غیر اختیاري اراده پړ چې راغلی دا خو قصد او اراده نه کړی ولقد او البتا په تحقیق سرا همت به کلک قصد او اراده کړی و دغه خزي به د یوسف چې په خپل جال کې راګیر کی وهم بها او یوسف به هم قصد کړو دغه اراده به کړی و دغه لولا ان را کچرتنی لیدلې برهان ربه د خپل رب دلیل او برهان کچته خپل رب دلیل او برهان نه لیدلې یوسف په اراده کړی و خو د رب دلیل او برهان لیدلې د اراده او قصد نه دی کړی او دو توجیهات مې ته بیان کړی دي کذالک دغرنجی لنصرف عددی د پاره چې مونږ واړو عنه د یوسف نه السوء بدی والفحشاء او بهایي دلته الله په کفر مل دغرنجی چې څنګه مونږ د کینورو وست احسانات په کو خشته زم ور کو احسانات نعمتونه په کو نو دغرنجی الله پاک فرمی مونږ د دنه بدی او بهایي لري کا الله دا سونه فرمایل چې مونږ یوسف دا ګناه نه لري کو نه الله پاک فرمی دا ګناه د یوسف نه لري کا ځکه یوسف علی السلام د ګناه اراده نه وکړي اخو د مخکې نتیزان لري کړي دي ګناهونو راګیر کړي زلیخی د ګناه په جال کې راګیر کړي یوسف علی السلام خو د پیغمبر د شان پیغمبري د وجه خپل د ګناه نه ځان لري کړي اراده په د ګناه نه وکړي ګناهونو راګیر کړي نو الله پاک فرمی دا ګناهونه ته مونږ لري کړي د زلیخی تمام جالونه ماتر الختم کړي اپا کومه طریقه ته الله بس کړی هغه مخکې آیات کې بیا راځي نو دینم د یوسف علی السلام عصمت انبیاء چې یوسف علی السلام اراده د ګناه نه راکړي چې یوسف علی السلام د ګناه اراده کړو نو الله به ویلو چې ماته یوسف د ګناه نه واړو د یوسف خو د ګناه اراده نه وکړي بلکې ګناهونه د تر راچاپی رشي الله پاک فرمي مونږ ته ګناه لري کا دغه اراده د ګناه نه وکړي نو دا د یوسف علی السلام مدح ده کذالک دغرنجی لنصرف د دې د پاره چې مونږ واړو عنه د یوسف نه السوء بدی والفحشاء او بحیائی د سونه مراد گناه صغیره ده او د فحشاء نه گناه کبیره نه پیغمبر الله د وړو گناهونو نم ساتي او د غټو نم ساتي انه بشک دغه یوسف چې دی من عبادنا زمون د بندگانو نو المخلصین دا مخلص بندگانو نو هغه بندگان چې مخلصین او اخلاص کوونکي نو شیطان په دې باندې وس نرسي مخلصین لکه شیطان الله تسویل فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين یا الله ستا مخلص بندگان برانه بچی نو دلتم ته بچ شوی دی د شیطان د عمل یوسف علی السلام نو اراده او قصدی د ګناه نو کړي بیا څه چې ان شاء الله سبا لږ